بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زه عبدالله شیرین او نن چونکې صورتحال ډیر زیات د خفګان وړ دی، چونکې تاسو ته معلومه چې دویمه ورځ د مسلسل بارانونو سلسله کوم دی شروع شوې ده او دا وخت چونکې تاسو کتلی شئ دا ځای چې کوم دی دا ډیری ګاڼشال ورته ویل کېږي. هغه سیټ ته ګاڼشال دی، دا سیټ ډیری، دا ډیری فول دی. ډیری فول نه دا ریکارډینګ شوی ده. دا خوړ چونکې زه پهلی بار اولنی ځل دی دا خوړ وینم چې دومره تیز ما ولیدو په خپل عمر کې. البته مخکې دغه کې به هم شوی، خو دا تاسو کتلی شئ چې ډېر زیات تیز راغلی ده او دا لاره تګ د بارون استعمالي کې په دې باندې خلک پورې ځي هغې علاقې ته. نو ډېر زیات خلک ورته راټول شوي دي او ډېر زیات تیز دی. او بل د افسوس خبره هم دا ده چې مختلف ځایونو کې اطلاعات راځي چې کوڅه باندې چې کوم دا سیګرام روډ باندې هم دغه ریلي هم راغلي ده، خو هغې هم ډېر زیات نقصانات کړي دي او اطلاعات دا راځي چې هلته ګاډي هم وړی شوي دي. او بل دا چې دوه ماشومان د یو سړي اطلاعات پکې هم راځي چې هغې وړي دي د اوسه پورې. نو ډېر زیات د خفګان خبره ریسکیو ټیم والا هم راغلي دي، هغوی خپل امدادي کاروانې کوي او هغې سره سره علاقې چې کوم خلک دي هغه هم لګیا دي خپل کاروانې کوي. मोटर पास करके आ गया है خو بل طرف ته که موږ وګورو دا باران صورتحال چې کوم دی دا ډېر زیات تیز شوی ده او مختلف ځایونو کې دا اطلاعات راځي د بارانونو سلسله چې وختاً په وختاً شروع شي. نو دا خاص کر موږ چوکونو ته وګورو، په چوکونو کې بیا دا مشکلات خلکو ته چې باران چې کله وشي نو ډېر تیز نو نالې چې زموږ وړې دي نو هغې د وجې نه اوبه چې کوم دي بهر ته راوځي یا پرشر سیوا شي نو هغه ټول هغه هم بیا یو سیلابي غوندې ریلي غوندې شکل اختیار کړي او خلک ته په تګ د وکړي مشکلات دي. نو حکومت چارواکو له دا پکار چې کوم نالۍ چې کوم پخوانۍ جوړې شوي دي هغه دوباره مرمت کړی شي او کولاوې دې کړی شي چونکې دا مشکلات بار بار مخې ته نه راځي. خو دا یو ډېر د افسوس خبره مخې ته راغلې ده چې اطلاعات راځي چې د باندې په مقام باندې ګاډي هم وړي دي او ورسره دغه ماشومان پکې دوه شامل دي او ورسره یو کس پکې شامل دی. خو خدای دې کړي چې خبره ښې طرف ته لاړه شي، الله دې کړي چې هغو کوم ماشومان دي هغه راموندی شي او کوم کس یې وړی د هغه هم راموندی شي. دا د اوسه په اطلاعات دي او ما ستاسو سره شریکول غوښتل. د بل پروګرام کې ما اجازت د لوی الله په امان.